صلی الله علیه وسلم عاشقانو محبینو امتیانو نن چې کوم بیان کېدونکی دی هغه د خپل ځان د اصلاح دپاره او د هغه طالبانو د اصلاح دپاره او د علماو چې اوس زمونږ اواز اوري یا د FM په ذریعه یا د لسپیکر نه یا بالمشافهه او یا بیا دپاره د ریکارډ او د کیسټ نه زمونږ اواز اوري نو نننی نصیحت خپل ځان او علماو او طالبانو دپاره کېدونکی نصیحت دی او عوام مسلمانان رونه دي هم د دې نه د موقع موافق استفادې کوي چې هر کله د علماو حال به دغه وي چې کوم اوس بیانېږي نو عوام به په کوم انداز کې پاتې هغوی سره به څومره خطر متوجه وي عقلا دا خبره معروفه ده او د عقل موافقه خبر ده چې هر هغه کار او تجارت چې د هغې ګټه زیاته وي د هغه تجارت تاوان هم زیات وي که یو طرف ته علم او علما فضیلت لري طالب علم د هغه دپاره فضایل ذکر دي حافظ قرآن د هغه شان ډېر لوړ دی خو بل اړخ ته چې دا د خپل علم په مقتضا عمل ونه او د هغې په موافقت باندې لاړ نه شي او یا د حق د بیان په وخت کې ګونګی د حق نه پاتې شي نو بیا د دغه ملا د دغه عالم د دغه قاري سزا او عذاب دا بیا د زرها امیانو نه زیات او سخت نو ګټه هم زیاته ده خو تاوان هم ډېر زیات نو نننی بیان ګناه او سزا د کتم العلم چې د موقع مناسب د علم یو ملا پټ کي د څه مفادو په خاطر باندې حقه مسله چاته ونه د هغه سړي سزا څه ده او یا په خپل علم باندې عمل نه کوي او غیر ته یې نفع په تقریرونو باندې وي خو خپل ځان ته یې نفع نه وي د دغه عالم هغه انتها کم ځای ته کېږي او د ده سزا څه ده او دا شان د علم سره دعوه لویه کول او کبر لویي د دغه انسان سزا څه ده او بیا په آخره کې هغه عوام چې د حقاني علماو سپکاوی کوي یا هغوی ته سپک ګوري نو د هغه عوامو سزا بیا څه شی جوړي دا یو څو مسایل چې د حق پټول د خپل علم موافق عمل نه کول او یا د علم سره لویه دعوه د کبر کول چې دا ټول هغه اعظم لوی ګناهونه دي او علامه ابن حجر هیثمي رحمه الله المکی کبایر ډېر زیات ښودلي دي په قول د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه باندې هغه وایي چې کبیره او لوی ګناهونه ترتقي الی 700 اووه سوو ته لوی ګناهونه رسیږي او بیا یو کلیه وایي چې لا صغیرة مع الاستمرار ولا کبیرة مع الاستغفار هغه وایي چې هېڅ هغه وړه ګناه وړه نه ده چې همیشه وکړی شي نو هره وړه ګناه چې په دوام باندې کېږي نو هغه غټه شوه نو واړه ګناهونه خو زیات دي او چې خلکو په دوام او استمرار کوو د قرآن خارجیو نه هغه وړه غټېږي بعضې داسې واړه ګناهونه دي چې هغه وړه ګناه نه رستو غټه ګناه را پېښېږي نو دغې وړې ته هم علماو کبیره ویلې لکه زنانه په ډول او سنګار باندې زیارت ته تلل که د نن سبا چې کم انداز کې ځي ځان نوې جامې واچوي شونډې سرې کړي لکه واده ته چې روانوي د زیارتونو حال تاسې لیدلی زائرات القبور ملعونین یا لعن الله زائرات القبور لعنت د خدای دی په هغه زنانه چې د زیارتونو قبرونو زیارتونو ته ځي او چې دا د کور نه وځي لعنت پې شروع شي
واپس چې تر کوره راځي په دې لعنت وري. علما دې کې اختلاف کوي چې اولا زیارتونو ته تلل منع او بیا جایز شو. دا فقط نارینهو ته جایز شو که زنانو ته هم؟ نو بعضې علما وایي چې دا زنانو ته هم جایز شوي دي. لکه بیبي عایشه صدیقه رضی الله عنها د خپل ورور قبر ته تلي، او یا چې کوم دی د نبي علیه السلام او یا د خپل والد ګرامی قبر ته به راتله. عمر فاروق صاحب چې دفن کړی شه نو بیا به هم راتله، خو ډېر په حجاب کې به راتله. دې نه استدلال کوي چې زنانه هم تلی شي. نو البته دغه لعن الله زائرات القبور، لعنت د خدای په ښځو زیارت کوونکو باندې، دا به هغه مراد شي چې دا کم نن سبا په ډولو سنګار ور رواني. علامه ابن حجر هیثمي رحمه الله وایي چې اگر که فقهاو دا ویلي چې د ښځو تلل زیارت ته مکروه دي او مکروهات غټه ګناه نه وي، خو چون کې د دې نه وروستو غټ فسادات راځي، د دې په ډولو سنګار تلو کې لویه فتنه امت کې پیښیږي. او هغه د اولیاو مزارات نن سبا ډېر داسې شوي چې د زنا اړیتې خلکو جوړې کړي دي. خو شا په هغې کې د اختر په میلو کې داسې مردارۍ او ناروا کارونه کېږي. نو د زنانو دغه تلل اگر که مکروه، خو لیکن چې وروستو ترې غټه فتنه او خطر پیښېده نو ګناه کبیره وګرځي. نو کله ګناه کبیره داسې چې خپله ګناه کبیره نه وي، د وجې د دې نه چې نور آفات مخې ته ورنه راځي، هغه وړه ګناه غټي. علم په وخت د اظهار د علم کې پټول، حدیث مبارک کې راځي اذا صب اصحابي، کله چې زما د صحابه کرامو سپکاوی وکړی شو. او بل روایت کې راځي اذا لعن آخر هذه الامه اولها، دا رستو امت چې په مخ کې امت بدی بیان کړه، رستو خلکو وویل چې پخواني په تیاره کې تیر شوي دي. او یا بل حدیث کې دا رالل چې زما د صحابه کرامو ګستاخیانې او بېادبیانې شروع شو، هغوی پسې بدې بدې خبرې شروع شو. نو وایي په دغه ټیم کې عالم باندې فرض دي چې دا د علم ښکاره کړي او حق مسایل د خلکو ته کوي. کله دا حق مسائل بیان نکړل، د حق نه ژبه بنده کړه، نو لم يقبل الله نفلا ولا عدلا یا فرضا ولا عدلا. د دغې ملا فرضي عبادت او نفلي عبادت د خدای په درګاه کې قبول او منظور نه دی. نو لانجام یانو ته دومره سخته نه ده څومره چې ملیانو ته سخت. هغه دور راغلی دی، دې خواص لګیا دي، هغوی مخکې امت ته د شرک او د بدۍ نسبتونه کوي. د صحابه کرامو تنقیصات او بېادبیانې شروع دي، کتابونه یې په دې باندې ډک کړي دي چې فلاني صحابي دا خطا کړی او فلاني دا خطا کړی او فلاني دا ناروا کړي، فلاني دا ناروا. مونږ دا نه وایو چې صحابه کرام معصوم دي، خطا کېږي. خطا خو د انبیا علیهم السلام نه هم کېږي، ګناه ورنه نه کېږي. خو خبره په دې ځای کې ده چې امتي راپورته کېږي او د پیغمبر خطا معلوموي، نو دا ډېر لوی جرأت. د پیغمبر خطا به اله العالمین ورخایي. د دې زمانې ملا خو یې نه شي ښودی اگر که پیغمبر نه هم خطا کېږي. دا شان مونږ دا نه وایو چې صحابه کرام نه خطا کېږي، انسانان دې خطا کېږي. خو چې د دې زمانې یو ملا راپورته کېږي او هغه د یو صحابي خطا معلوموي، نو دا ډېر لوی جهالت. چې ته دومره باتور د کوم ځای نه شوې چې د هغه شخص چې هغه د رسول الله مبارک په دربار کې تربیه موندلې وه، د هغه خطا تا د کوم ځای نه معلومه کړه؟ دغه ځای د خطا دی. او دا خبره کوي چې یاره امامان خو خطا کېږي، تاسو څنګه پسې ځئ؟ نو صحابه کرام هم خطا کېږي، پیغمبران هم خطا کېږي، نو بیا خو هېچا پسې هم تلل نه دي پکار. نه امامان خطا کېږي، مونږ نه وایو چې نه خطا کېږي، خو مونږ دا ځای جوړوي چې دا د دې زمانې یو کم فهمه ملا د امام ابو حنیفه خطا د کوم ځای معلومه کړه چې هغه د حدیثو ماهر و، هغه دور د نشر العلم و، هغه زمانه د ریا هر څه نه بچ و پاکه وه، هغه زمانه مشهود لا بالخیر و نبي علیه السلام یې تعریف کړی چې دا ښکلې زمانه ده. دې زمانې چې علم ختم دی، علماو قبر ته وړی دی ځان سره، لږ لږ څه په کتابونو کې لیکلي دي، سلمه حصه د علم هم مونږ ته نه ده پاتې، دا ټول هغې مبارکانو قبرونو ته وړي. او دا لږ لږې چې مونږ ته راپرېښي دي، دا هم د هغوی کمال دا دی
چې په دومره سختۍ او تنګدستۍ کې په هغه تیاره کې دومره لیکل کړي دي، دا هم لوی کمال کړی. داسې کمپیوټر او چاپخانې خو نه وي. نو بهرحال زمانه راغلې هماغه چې د صحابه کرامو تنقیصات شروع دي، خو نبي علیه السلام به ډېر زیات پرې خفه کېده. هغه مبارک به په خطبه کې دا ویل، دا د جمعې په ورځ باندې د امامان دویمه خطبه چې وایي نو په هغې کې دا خبره کوي: الله الله فی اصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم. دا د یو ملا د خولې خبره نه ده، دا د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم د خطبې هغه الفاظ دي چې نبی علیه السلام به د جمعې خطبه ورکوله او یا به یې تقریر کوه، نو په تقریر کې به یې دا خبره خلکو ته کوله: الله الله فی اصحابي، حذف د عامل دی، اتقوا الله فی اصحابي، د الله نه ویرېږئ، د خدای نه ویرېږئ. ای زما امتیانو په حق زما د صحابه کرامو کې، زما د صحابه کرامو په باره کې د الله نه ویرېږئ. لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فهم کوئ زمانه بعد زما صحابه کرام د اعتراضاتو نشانې مه ګرځوئ. هسې نه چې تاسو اعتراض غشی ولئ او ډایرکټ زما په صحابي کوئ، دا کار مه کوئ تاسو. فمن احبهم فبحبي احبهم، محبوب فرمایي چا چې زما د صحابه کرامو سره مینه وکړه فبحبي احبهم، وایي دی زما په مینه د هغه سره مینه کړې ده. چا چې د صحابه کرامو سره مینه لري دغه سړي مینه رسول الله مبارک وایي دا مینه زما سره ده، زما په مینه باندې زما د صحابو سره مینه کړې ده. ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم، چا چې ورسره بغض او حسد وکړه نبی علیه السلام وایي فببغضي ابغضهم، دی زما په بغض د هغه سره بغض کړی دی. زما د صحابه کرامو بغض محبوب وایي دا زما بغض دی. دې سړي که زما سره دشمني نه وی نو زما صحابه کرامو ته به سپک نه کتلی. نن سبا چې د صحابه کرامو تنقیصات کېږي دا یوازې شیګان نه کوي، شیګان هم کوي، هغه هم ګستاخان هم دا صحابه کرامو دشمني کوي. او د هغې نه سوا چې کوم دی وهابیان هغې هم د صحابه کرامو دشمني کوي. ځای په ځای باندې د دوی دا خبره چې اهل حدیث کې دو اصول کتاب الله او سنت رسول، د اهل حدیثو دوه دلایل دی، قرآن او حدیث دی. د دې مقصد څه دی؟ همې وایي ډېره ښه خبره یې وکړه، که نه؟ قرآن او حدیث دی، قرآن او حدیث دی. نو صحابه کرامو ته پکې تا څه پرېښودل؟ د صحابو خبرې ته خو تا کوم اعتبار پرې نه ښوده پکې، د ائمه مجتهدینو خبرې ته خو څه اعتبار پکې پرې نه ښود. همې وایي یاره چې ډېره ښه خبره یې وکړه که نه؟ قرآن او حدیث یې وي که ها په اف ام هم درته همدا خبرې کوي چې بس موږ به صرف قرآن او سنت والا یو، قرآن او سنت والا. قرآن او سنت به درښایي تا ته څوک چې دغه صحابه کرامو شرح یې ونه مني. جميع ما قالت الائمه شرح السنه وجميع ما في السنه شرح القرآن. امام شافعي صاحب وایي څلورو مذهبونو امامان یا دا نور فقها چې څه خبرې کوي دا د حدیثو ترجمه ده، او څه چې په حدیثو کې پراته دي دا د قرآن کریم ترجمه ده. فقه نه منل دا حدیث نه منل دي، احادیث نه منل دا قرآن کریم نه منل دي. نو هغه زمانه چې راله چې کله د صحابه کرامو ګستاخي شروع شوله که اوس شروع ده. او یا اذا لعن آخر هذه الامة اولها، رستو امت په مخ کې امت بدی بیان کړه، دغه وخت کې عالم ته پکار دی فعلى العالم ان يظهر علمه، په عالم فرض او واجب دی چې علم مخکاره کوي، پټ به نه پرېږدي. څه چې ورته معلوم دی هغه به خلکو ته وایي. او که داسې ونه کړل نبی علیه السلام فرمایي د نفلي او فرضي عبادت د خدای په درګاه کې قبول نه دی. اوس تاسو سوچ وکئ د دنیا امامانو مولیانو ته چې ډېر داسې شته چې هغه به ښه د امام صاحب په مذهب باندې ورنه به تپوس وکړي چې وابي څنګه سړی دی، لوی ګمراه دی، ځان ترې نه ساته. ښه ملا صاحب خو لږ په دې منبر خلکو ته ووایه که نه، چې ما ته فتنه جوړېږي، ما ته لانجه جوړېږي. او دا بېغیرته مذهبي به اله پر خپل امامت کې هم شرموي. خدای تعالی غیرتي دی، نبی علیه السلام غیرتي و، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه غیرتي و. څوک چې په مذهب د غیرتیان به خدای تعالی عزتمند کوي. تاسو ته معلومه خبر ده چمګاون کې ډېر امامان شته، د فخر په طریقه باندې نه وایم، لیکن زه دا خبره په امام صاحب غیرت کوم، په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې غیرت کوم چې څوک یې تنقیص کوي زه د هغې مقابلې ته ولاړ یم. الہ په دې دنیا کې ښه عزت را کړی دی راته، ډېر امامان شته دی، تاسو یې ګورئ. کوم عزت چې ما ته په امامت کې میلاو دی او په علم کې میلاو دی دا د دنیا ډېرو مولیانو ته میلاو نه دی. نو دا ډېر غلط فکر دی، که زه حق ښکاره کړم زما به عزت کم شي. نه،
عزت د الہ العالمین سره دی. تعز من تشاء وتذل من تشاء. الہ ستا چې خوښ هغه ته ته عزت ورکې او ستا چې خوښ هغه ته ته ذلت ورکې. نو عزت ورکولو والا ذات څوک دی؟ جواب راکوي الله. ذلت ورکولو والا ذات څوک دی؟ او چې څوک یې د مقتدي نه غواړي نو دا خو بلکل د شرکیاتو عقیده ساتي. حق ځکه نه وایم چې زما مقتدي خفه کېږي، زما عزت کمزوری کېږي. نو دا خو مقتدي ته د عزت او د ذلت عقیده وساتله که نه، خو ډېر کمزوری فکر، ډېر بېکاره فکر دی دا. بایزید بستامي رحمت الله علیه دربار ته دی یو ځل لاړو، یو ملا پسې لمونځ وکړ. چې د ملا پسې لمونځ وکړ نو د لمانځه نه بعد ملا صاحب ورته وایي چې پیر صاحب زه خو تا ته ډېر تعجب وړی یم چې ستا په دربار کې زرګونه او لکونه خلک راځي او مړېږي. زه ملا یم، زه یوازې خپل ټبر نشم ساتلی او ته دا دومره لنګر چلی. زه حیران یم چې دا پیسې د کوم ځای نه تا ته راځي. بایزید بستامي رحمت الله علیه پاڅېده، د مازدیګر لمونځ بیا یې په مانځه ودرېده. ملا خلکو ته وایي وګورئ که نه دغه پیران دي، علم یې نه یې کړی، علم ورسره نه یي. نه د مازدیګر د مانځه نه بعد خو نفل ناروا دي که نه؟ تا اوس ما پسې جمع وکړه، اوس بیا په مانځه باندې ولاړ دی. خلکو ته وایي دغه پیران دي. هغه چې سلام وګرځو نو هغه ورته وایي چې دا مونځ مې ځکه راوګرځو چې زما شوی مونځ تا پسې نه دی شوی، خپل مونځ مې را اعاده کړی دی. دې وخت کې ځاته پته ده چې دې وخت کې نفل نه کېږي. وی ولې ما کې څه ګناه وه؟ وی تا کې لویه ګناه دا وه چې رزاق څوک دی؟ وی الله، او تا د خدای په رزاقیت کې شک کړی دی، ستا ایمان کې زما شک. وایي زه په دې حیران یم چې دې پیر صاحب دربار ته به ده، وی تا خو د خدای په رزاقیت کې شک وکړو. او الہ العالمین خدا وعده کړې ده من یتق الله یجعل له مخرجا. څوک چې د خدای نه هېرېږي، تقوا کوي، خدای به ورته اسباب مخرج پیدا کړي د روزیانو. یرزقه من حیث لا یحتسب. داسې هلکه به روزي ورکوي چې دی به یې ګمان هم نه کوي، ته پکې شک کوي چې دا د کوم ځای نه راځي. بهرحال بل حدیث مبارک کې راغلی لا انا آخر هذه الامة اولا. ابن ماجه روایت دی کله چې داسې ټیم راغی چې رستو امت په مخ کې امت لعنت شروع بدی بیان. فمن کتم حدیثا فقد کتم ما انزل الله. چا چې دغه وخت کې دین او حدیث پټ کړل، په تحقیق سره د ما انزل الله قرآن کریم پټ کړ، دا د نبی د الاخر الجلال کلام قرآن پټ کړ. کده چېرته دې وخت کې علم ښکاره نه کړ. دا شان الہ العالمین فرمائی ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدی. یقینا هغه کسان چې هغوی پټوي هغه څه چې موږ نازل کړي د واضحه دلایلو د هدایت نه، وروستو د هغې نه ما بیناه للناس فی الکتاب، چې بیان کړي واضح کړي مونږ خلکو ته هغه په کتاب. اولئک دغه مولیان دغه خلک چې دا حق پټوي یلعنهم الله، لعنت وایي په دوی باندې خدای تعالی، ویلعنهم اللاعنون، او هر لعنت وونکي مؤمنان فرشتگان دا ټول په دغه مولا باندې لعنت وایي چې د هدایت او بینات واضح دلایل پټ کړي. بل آیه کریمه کې راځي ان الذین یکتمون ما انزل الله من الکتاب. یقینا کسان چې هغوی پټوي هغه څه چې نازل کړي خدای تعالی د کتاب نه، ویشترون به ثمنا قلیلا، او په هغې باندې عوض یسیر اخلي، پیسې پېښوي د مفادو دپاره. مقتدي خفه کېږي، بیا سرسایه نه راکوي، بیا سرمنې نه راکوي، یا یې چاته تمه یا فلاني ځای نه بیا کجوري ما ته نه راځي که دا کار ونه کړم، ډالر راته نه راځي، دا خبرې. اولئک دغه کسان ما یکلون نه خوري دغه روپۍ پی بطونهم په خېټو خپلو کې الا النار، مګر اور د جهنم. دا روپۍ نه دي ګورې، دا اور د جهنم خوړل دی. ولا یکلمهم الله یوم القیامه. په ورځ د قیامت به دغه ملا سره الہ العالمین خبرې مونه کړي، دا خبرې د رحمت یادوي، او د قهر او د غضب خبرې به ورسره کوي، خو د رحمت به ونه کړي. ولا یزکیهم، او پاک به نه کړي خدای تعالی دوی لره، او دوی لپاره عذاب علیم. رستو الہ العالمین فرمای فما اصبرهم علی النار. څومره صبرناک دي په جهنم باندې. ښه ورته پته ده چې دا څه خورم نو بیا راته جهنم را روان دی. دا څومره صبرناک دي په جهنم باندې، صبر یې په جهنم کړی. دا شان الہ العالمین فرمایي وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ.
هغه وخت یاد کوي چې واخیسته خدای تعالی محکمه وعده د هغه چا نه چې ورکړی شوی ورته کتاب د دې خبرې لتبیننه للناس چې تاسو به خامخا واضح کوئ دا خلکو لره ولا تکتمونه پټوئ به نه تاسې دې لره فنبذو پس وغورځوه هغې دې لره ورا زورم رستو د شا خپل عمل یې پرې ونه کړ واشتروا به ثمنا قلیلا او په هغې باندې عوض یسیره واخیسته فبئس ما یشترون پس بد هغه څه دی چې دی اخلي هغه دغه څیز بد اخیستل دغه بل حدیث مبارک کی راځي من سئل عن علم چانا تپوس کړی شه د یو مسلې فکتمه د پټ د مفادو دپاره الجما یوم القیامت بلجام من نار په ورځ د قیامت به د دغه ملا په خوله کې د اور قیزه پرته وي د اور قیزه به یې په خوله کې پرته وي او بل حدیث مبارک کې راځي روایت د مسند ابو یعلا دی چا نه د یو مسلې تپوس وشو د مفادو دپاره پټ که د اور قیزه به یې په خوله کې ومن قال فی القرآن بغیر ما یعلم او چا چې قرآن کریم تفسیر داسې وکړه چې دته پته نه وه یعنې خېټې نه وکړه دام چې ورځ د قیامت باندې راشي نو د ده په خوله کې به هم د اور قیزه پرته وي او د قرآن کریم تفسیر حدیث مبارک کې راځي من فسر القرآن برأیه فاصواب فقد اخطا د قرآن کریم تفسیر چې چا ځان نه وکړه که دی پکې حق ته هم رسېده خطا دی ځان نه ترجمه او تفسیر چې چا وکړه که دی پکې اتفاقا حق ته ورسېده خبره یې وکړه اسماني غونډارې و بس هغه صحیح وخطه نبي علیه السلام وایي چې دا صحیح ختلې ده هم خطا ده ولې دومره جرأت په کتاب الله کې کړی دا ځان نه ترجمه یې ولې کړې نه یو آفت او لوی خطر چې علماو ته متوجه دی هغه په دې مسله کې چې کتمان د حق کوي حق پټوي او د حق په پټولو باندې دوی ته چې کوم دی د اور قیزې خوله کې اچولی کېږي بل حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام تقریر کو نو یو ډله د مسلمانانو د هغې تعریف یو روایت د طبراني کبیر بیا وایي ما بال اقوام لا یتعلمون من جیرانهم ولا یتفقهون ولا یتعظون والله لا يعلمن قوم جيرانهم ويفقهونهم يعظونهم ويأمرونهم ولا يتعلمن قوم من جيرانهم ويتفقهون ويتعظونهم او لآجلنهم العقوبة نبی علیہ السلام فرمائی زما دې د خدای په ذات قسم وي مولیان د خپل ګاونډیانو ته ښودنه وکړي پویه دې ورکړي نصیحت دې ورته وکړي خلک دې اصلاح کړي امر بالمعروف نهی المنکر دې وکړي او دا کم خلک چې علم نه لري نو هغوی دې د مولیانو نه زده کړه وکړي ځان دې ترې پوه کړي پند دې ترې واخلي که ناپوهه خلکو د علماو نه ځان نه پوهوه او علماو دوی نه پوهول لأعجلنهم العقوبه نو دوی باندې چې کوم دی عذاب به په جلدۍ راشي او یا به زه ورته خیره وکړم چې الهه دې په دې په دنیا کې سدیدې زلزلې او عذابونه راولي نو چې نبي علیه السلام چاته خیره کوي دا ډېر د خطر سبب او ډېر زیات په دې خبره خفه کېږي چې کم ملا بل ته نصیحت نه کوي او یا کم امي د ملا نه پند نه اخلي او یقینا پیغمبران د لوی مقام والا دي خو څومره ګټې چې ورنه د لرو ځایونو خلکو اخیستې دي د خپل کلي خلکو هغومره نه دي اخیستې الا ماشاءالله اکثرا د خپل کلي خلک د نیک سړي دشمني کوي زما دا مقتدیان نورو مقتدیانو ته بیا هم سره زر دي نورو ته ملا د جمعې په ورځ لګیا یي نیمه 25 منټه تقریر کوي زه 1 غنټه تقریر 10 منټه د پاسه 1 غنټه او زه چې راکوزېږم نو نیم جومات نه زیات ما ته ډکي بیا کوي په دې کې اکثر بهرني ځایونو مېلمانه په شوق او په مینه راځي او د بیان د اورېدو او د فایدې اخیستو دپاره راځي او د محلې به ډېر هم داسې وسمي چې هغوی به یا په کور کې اواز ته غوږې شي او یا به هلته هم نه یخی چې زه به خطبه شي بیا به راشي کم نعمت چې هغه انسان ته ویړیا میلاویږي عادت دا دی چې هغه سپکي کم څیز چې ډېر میلاویږي هغه بیا سپکي قدر د نعمت انسان ته هله معلومیږي چې نعمت ختم شي کله چې هغه نعمت ترې نه لاړ شي نو بیا ټیم ورته پته لګي چې دا خو م یو نعمت و چې فلانی مولانا صاحب هم مونږ ته امام و دا هم ښه خبره وه
خو اوس ورته مقتدي سړي ته پته نه لګېږي چې یاره دام کې څه خبره ده چې فلانی مولا زما امام نه اوس نه دی چې دې لاړه بیا به ارمان کوي. نو تاسو که مونږ نه فایدې نه اخلئ نو تاسو ته رسول الله غوسته دی خیره درته کوي وي د دنیا عذاب درته غواړم د خدای او که مولا تاسو ته نصیحت نه کوي نو دغې مولا دپاره م عذاب غواړم. نو دواړه خطر کې پېښ شو. نو تاسو ته پکار دی چې مونږ نه فایدې واخلئ مونږ ته پکار دی چې تاسو ته فایدې درکړو جانبین یو بل ته سره دعاګانې وکړو. او هغه علم چې هغه علم موافقه عالم پیدا وانه کړي بیا دا علم ډېر تاواني شي. دا مسلم شریف روایت دی محبوب علیہ السلام فرمایي اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع الہ پتا سره پناه غواړم د هغه علم نه لا ينفع چې نفع نه رسوي هغه علم چې نفع نه رسوي خدای پناه غواړم داسې علم مه راکړه. نه مونږ خو علم غواړو خدایا ربي زدني علما ربي زدني علم خدای علم مې زیات کړي خدای علم نه داسې دعا وغواړئ ربي زدني علما نافعا خدای نافع علم مې زیات. هسې علم خو د شیطان هسې علم خو د بلعم ابن باعورام او اخر یې څه شی شو چې جهنم ته به د سپي په شکل باندې الہ العالمین دې د هغه سختو عذابونو نه موږ او تاسو ته نجات. ومن قلب لا یخشع الہ پتا باندې پناه غواړم د هغه زړه نه لا یخشع چې هغې کې یره نه وي. اوس زړونه زموږ او ستاسو نه یره ختمه شوې ده. د الہ العالمین یره لمن خاف مقام ربه جنتان هغه چې د خدای د مخامخ د ودرېدو نه یریږي هغه ته دوه خصوصي جنتونه الہ تیار کړي. نو دا اوس مو تا ته 24 غنټې کې کله سوچ نه دی راغلی چې یوه ورځ به زه خدای تعالی ته دقه شان مخامخ ولاړ یم الہ به زما نه ډېر مخفي مخفي تپوسونه کوي. یکې تنها به زه وغوي دلته به د بل چا لا يتكلمون الا من بعد اذن له الرحمن وقال صوابا څوک به خبر هم نشي کولی. لا يملكون منه خطابا الہ العالمین سره به د خبرې او د خطاب واک هم د چا نه چې ګیر دې راشي که مخامخ دې ودرئ ځان ته په قهر او په غضب شي درته او بیا په دغه ټیم کې دغه خبر چې وکړي چې زور نه ورانه شوی دی عاجزي وکړي په دغه عاجزۍ به ګناه ورته معاف کړي. چا ګناه ورته معاف کړي هغه به په سجده باندې پرېوځي بیا به راپورته شي په دې ورځ دې دا ګناه کړې وه که نه وه ابوی چې او کړې ولې دې کړې وه عفه به وکړه اب هم ورته معاف دا هره ګناه به ورته یادوي او بیا به یې ورته معاف کوي هغه به یې وایي سجده لګوي. دا د حشر د میدان خلک نبي علیه السلام فرمایي هغه به وایي چې دا څومره نیک سړی دی وګوره د خوشحالۍ نه سجدېګانې لګوي څه ښه سړی دی دغه خو اړو ګناه نشته. خو نبي علیه السلام وایي دا به صرف خدای تعالی ته پته ولګي او دې انسان ته چې په درمیان کې څه تېرېږي هغه ډېر ګناهګار دی خو الہ العالمین یې معاف کوي ورته. یو دوه کسان به جهنم ته ولي ورو به یې غورځي بیا به یې ترې وباسي ډېر فریاد به دواړه کوي ورته به ووایي چې ځئ واپس لاړ شئ ځئ دواړه ځئ جهنم. دا یو به داسې خپنېولې کېږي شاته شاته به ګوري الہ العالمین به ورته وایي ته ولې زما امر اوس هم نه منې دومره سزا دې ولیده چې دنیا کې د زما امر اطاعت نه کوو نو جهنم ته لاړ اوس درته یم چې لاړ شه اوس هم نه ځي نو چې نه ځي خو بیا به جهنمي که نه اطاعت اوس هم نه کوي. هغه به ورته مخ راته وکړي الہ وایي چې د جهنم نه راوتم زما په تا دا یقین نه و چې ته به ما بیا دې ورته غورځئ الہ العالمین به یې معاف وایي تا ما باندې ډېر ښه ګمان کړی دی ځه بس ته معاف. هغه دویم ته وایي چې ځه جهنم ته به داسې ګولۍ په شان منډه واخلي اواز به پرې وکړي چې واپس راشه نو دا اور خو ډېر سخت ځای دی ته دومره تېز روان یې الہ وایي دنیا کې مې اطاعت نه و کړی هغه سزا خو ما ولیده او دا ځل مې دا منډه ځکه وواله چې بس تابعداري به دا ځل زه نه پرېږدم. هغه په دې ټکي الہ العالمین معاف یا رباني ورته لټوي. الہ العالمین ډېر رحیم ذات دی ډېر رحیم ذات دی په مونږ او تاسو کې نقصان په مونږ کې دی هغه کې نه دی. ومن نفس لا تشبع نو هغه زړه چې هغه کې یره پرته او زړه کې چې یره راله که نه نو خو نور اندامونو کې یره خپله راځي که نه دا وړوکې ماشوم بچي ته چې پلار غوسه شي
او په ماشوم چې اړچ ولګېږي نو د اړچ ولې ولګېږي خو هغه دننه زړه ویرېږي او چې زړه ویرېږي وجود خپله رپېږي د وجود رپېدل د وجود لړزه حدیث مبارک کې راځي چې د کوم انسان دا اندامونه د الله د ير نه ارتعاد وکړي وړقېږي د ده نه ګناه داسې رژېږي لکه په خزان کې چې خزان وهلې ونه وړقې او د هغې نه دا پاڼې راتلېږي داسې ګناه ترې نه رژي خو دا هغه خوف من الله چې هغې په ظاهري وجود باندې هغه رعد و رپا راشي دې ته بیا وجل ویل کېږي وجلت قلوبهم دا شان محبوب علیه السلام دعا کوله لا پناه غواړم په تا سره من نفس لا تشبه د هغه نفس نه چې هغه مړېږي نه ګورې دا مرضونه مونږ کې شته که نه علم را سره دی خو نافع نه دی او نبي علیه السلام د دې علم نه پناه غوښتله چې خدای داسې علم مه راکړه او مونږ ته اله را کړی دی خو نفع نشته دا علم محبوب بد ګڼلی دی د خدای په ذات یې پناه غوښتله چې داسې علم اړو راکړې ما راته چې نفع یې او زړونه خو ټول لرو خو د الله نه یره نشته هغه زړه چې د الله نه نه یریږي اله دې زړه نه پناه غوښته چې خدای دا زړه مه راکړې او چې زړه نه یې مرګ راولې راته خو دغه زندګي چې هغه زړه راکې وي چې سا زما ور باندې وي خو د خدای نه یره راکې نه وي دا زندګي مې نه ده قبض ومن نفس لا تشبع پناه غواړم په تا د هغه نفس نه چې مړېږي نه زمونږ او تاسو ټولو نفسونه مړېږي نه یعنې دا کم خلک چې در کې سرمایهدار دی هغه وخت چې سرمایه مو نه لرله کم اطمینان او سکون او خوشحالي چې وه هغه به اوس په سرمایهدارۍ کې نه دا دې څوک نه وایي چې فلانی سرمایهدار شو بس دی خو بس وشو که نه پوره شو نه چې سرمایهدارۍ ته ورسېږي که نه دا خبره چې کله لکاو ته ورسېږي د یو مقابله د لکاو والا لکپتي پیدا شي دی هلته بیا هغه څه ډغره شروع کړي یاره چې دغه سړی را لاندې کم که نه بس زه به یې نور خو بس وشوه که نه خو چې بیا کله کروڑپتي شي که نه خبره کروڑ ته شي هلته بیا یو کروڑپتي سره مقابله شروع وي بیا د هغه دغه چې یاره دا سړی مې هم را لاندې کړی په دنیا باندې مړېدل نشته یو زما دوستو دکان یې لرو پیسه یې راته وکړه کارخانو کې وی یو شخص راغی او کشر بچی ورسره و بوډا انسان او بس ته ټیپونه به یې کول چې دا په څو دی او دا په څو دی او دا په څوک دی خو ډېر یې ستړی کړم ما ورته چې بابا ګرمي ده او چې شیخ علي نه به زه وځه وی بابا راته وي که اجازت وي زه به لږ دننه کښېنم در سره ما یې راشه کښېنه راته وي چې دا خبرې نه دې پته لګېږي چې نوی مالداره شوی دا خبره چې دې وکړه چې سپک مه ګوره او زه لاړ شه وځه دې نه پته لګي چې ته خانداني سرمایهدار نه یې اوس تازه مالداره شوی او چې کم سړی خانداني سرمایهدار یي په هغې کې قبر نه وي چې دا نوی سرمایهداره چې ده کې قبر راځي اوس زه غلی شوم خفه شوم ځان سره ما ته وي چې تا زه ونه پېژندم د ورسک ډیم چې کله جوړېده د دې ټوله دا ټیکه چې کوم دی زما په ټیکهدارۍ کې جوړ شوی دی زه څه غریب سړی نه یم خو دا زما نوسی دی بس دا کله دا ټیپ خوښوي کله دا خوښي کله دا خو سپک چاته مه ګوره ډېر سرمایهداره خلک شته دی هغسې سپک وایي چې بیا ما هغه ته کوم عزت ورکوو څه خو بیا مې ورته وویل چې بابا دا راته ووایه چې داسې ټیم راځي چې انسان په دنیا موړ شي او بس شي بیا راته وایي چې دا فکر ګورې ونه کړي مرګ به درته راشي خو په دنیا به موړ نه شي او هغلته به یو بل سړی پیدا شي بیا به د هغه مقابله ګنې بوش نه به لوی مالداره نور څوی وزندله نو ده د اوس ته اوس څه په کار دي چې دا په ملکونو حملې کوي او خلک هم وژني او نور خلک هم دی اوس وایي چې دا ټوله دنیا هلته بله مقابله برطانیه ګوري چې دا هم ختموي دا ټوله دنیا زمایي نو هېڅ مړېدل نشته ورباندې او نبي علیه السلام د داسې نفس نه پناه غواړي من نفس لا تشبه ومن دعوة لا یستجاب له پناه غواړم د هغې دعا نه چې هغې دعا ته قبلېدل نشته نو مونږ خو کوو دعاګانې شپه ورځم لاسونه اوچت کړي دي او قبلېدل ورته نشته خدای نفاظ شریعت راولې ټکی نفاظ شریعت نشته کل یوم بتر خدای باران را باندې وکړي باران هم نه کېږي اوله ورسته طالبان ما دلته د محلي سپین ګیري وماته وي چې یاره استاد جي وي دعا هم نه کوې چې خدای باران وکړي نو ما هسې ورته وخندل مزاح په طریقه مې ورته وویل چې دا خوله نوره په خدای مه سپکوئ چې نه قبلي درته نو څه خو عمل جوړ کوي که دا د هغه اعمالو بدلې دي او چې کله اعمال برابر شو خپله باران ورېږي نو دا خبره خو ما د دې وجې نه کوله چې دعا نه دي کول پکار دعا خو په هر آن کې کول پکار که قبله یې مونږ به یې کوو که نه قبله یې مونږ به یې کوو دا خو د هغه نوره خوښه ده خو هسې ما هغه سره دا خبره واړوله 10 منټه بعد ورځ راله باران شروع شو هسې اتفاقي نو
هغه دعا چې قبلیږي نه نبي علیه السلام په خدای د خدای په ذات پناه ورنه غواړي. دا شان بل حدیث مبارک کې راځي یجاء بالرجل یوم القیامه، ورځ د قیامت به یو انسان راوستلی شي فیلقا فی النار، اور د جهنم ته به ورغذار کړی شي. فیدور بیا کما یدور الحمار برحا، او چې جهنم ته ګذار شي نو هغلته به داسې چورلنډۍ ورکې ووایي لکه خر چې موږي نه کله ګر چاپېره نورې تنګ کې وتاویږي، د خره په شکل باندې به دا سړی ورګذار شي او هغلته به ګرد تاویږي د ګرمایش د وجې. فیجتمع اهل النار علیه، د جهنم نور جهنمیان به ورته راغونډ شي. فیقولون یا فلان ما شانک، ورته به یې فلانی څه چل در باندې وشه، الیس کنت تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنکر، آیا ته هغه ملا نه وې چې دنیا کې به موږ ته په نیکۍ باندې امر کو او د بدۍ نه به دې موږ منع کول؟ هغه ملا نه یې ته هغه دنیا کې چې تقریرونه به دې کول. فیقول كنت امرکم بالمعروف ولا آتی وانهاکم من الشر واتی، او مغه ملایم ما به ورته په نیکۍ باندې امر کو او خپله به ترې منع، ما به ورته راتلل نه کول او د بدۍ نه به مې منې کولې خو خپله به مې کول. نو بس دغه مې سزا وګرځي. نو بیا په دغه ملا باندې چې مقتدي ورپورې خاندي نو دا بیا ډېر لوی د شرم ځای. یو خو جهنم یو اور د جهنمي او یو چلته یو بل مقتدیم جهنم ته راغلی رسوي چې ملا صاحب ته هم دلته راغلی، نو دا بیا ډېره د شرم خبره. اله العالمین د دې شرم او د ذلت نه موږ او تاسې ټول وساتي. بل حدیث د طبراني دی او ابو نعیم حلیه کې روایت کړی دی الزبانیة اسرع الى فسقة القراء منهم الى عبدة الاوثان. بت پرست چې دي، بت پرست او هغه د قرآن کریم قاریان چې فاسقان او بدکاره دي. نبی علیہ السلام فرمایي د جهنم هغه خاص زبانیه فرشتي چې گرفت کوي، هغه زبانیه فرشتي علیها 19 چې نن نسلوی فرشتي دي. د جهنم هغه سختې فرشتي غلاظن شدادن سختې، هغه زبانیه فرشتي چې کوم دی بت پرست نه، هغه قاری چې د قرآن کریم قاری دی خو فاسق دی، دغه قاری ته چې کوم دی په سخته لهجه باندې نیول کوي. د بت پرست نه دا قاری اول نیسي او سخت نیسي. دی به ورته وایي چې تاسو خو بت پرست او مشرکان پرېښودل اول موږ نه قرآن کریم قاریان مو راونیول. فیقال لهم لیس من یعلم کمن لا یعلم، ورته به وویلی شي چې بت پرستو خو مولیان خو نه و کړي، او هغه چې ملا دی د بې علمه په شان نه تاسو سره د علمه دا کارونه کړي. ښه د قرآن کریم حافظان وی مولیان وی او بیا مو بدکاري کوله، نو ځکه د بت پرست نه تاسو عذاب اول مقدم شي. بل حدیث مبارک کې راځي ورځ د قیامت چې راشي اول به هغه ملا مخې ته راوست، اله به ورته وایي علم مې در کړی او څه دي کړي؟ اله ما خو بیان به خلکو ته کوو، نصیحتونه مې کړي دي. بیا د دې لپاره چې خلک درته لوی ملا ووایي دا خو دنیا کې درته ویل شوی و. پړ مخې جهنم ته راکاږئ. بل سخي دی، بل هغه مجاهد چې ریا لپاره جهاد کړی شهید شوي، او بل هغه سخي دی چې ریاکار وي. نو نبي علیه السلام وایي اولئک 3 نفر اول خلق الله تسعر بهم النار یوم القیامه. دغه درې واړه چې مولیان دي، ریاکار، شهیدان دي ریاکار، او یا دارنګې سخي دی ریاکار. دا درې واړه اول هغه دي چې جهنم اور به په دوی ګرمولی شي. اول به خشاک د جهنم دغه خلک ګرځېږي. بل حدیث مبارک کې راځي روایت د ترمذي دی محبوب علیه السلام فرمایي ورځ د قیامت باندې به یو قدم به د املای خیانت. اول تپوس به د عن عمرې فیما افناه، د عمر باره کې چې څه کې د فنا دا عمر د څه کې تېر کړ. جواري دي کوله، زنا او غلا دي کوله، ډاکا نوره مرداري، دغه عمر تا تېر کړی په څه شي کې دی؟ اول تپوس نه دی شي. وان شبابی فی مابلاهم، او د ځوانۍ باره کې تپوس دی چې څه کې دی زړه کړه. د ځوانۍ یو بیل تپوس دی چې دا خو یو ښه قوت او عبادت ته جوړ دی کې دی څه وکړه. وان مالی من این اکتسبه وفیما انفقه، او د مال باره کې به تپوس کېږي چې په څه طریقه دی حاصل کړی او بیا دې څنګه خرچه کړی. نو دوه تپوسه مال باره کې شو، یو چې څنګه دې حاصل کړه، بل چې څنګه دې خرچه کړه. د دواړو بیل بیل تپوس.
او بل چې کوم دی عن علمه فيما فعل او د علم باره کې چې کوم دی تپوس به کېږي چې څه دې ورباندې کړي و چې علم مې درکړ نو هغې موافق د څه عمل کړی نو دا تپوسونه چې کله وشي نو بیا به دې مزل ته پرېږدې مخکې به ځې بل حدیث مبارک کې راځي ان اناسا من اهل الجنة ينطلقون الى اناس من اهل النار ته جنتیان به د جهنم غاړې ته راشي اواز به وکړي فیقولون بما دخلتم النار دا جنتیان به جهنمیانو ته آواز کوي څه شي جهنم ته راوستی فوالله ما دخلنا الجنة الا بما تعلمنا منکم د خدای په ذات مونږ قسم مونږ جنت ته نه راغلي مګر په هغه نصیحت چې تاسو مونږ ته ښودلی و لکه کوم ملا چې مقرر وي تقریر باندې خلک پیدا واخلي الله دې داسې ونه کړي چې تاسو جنت ته لاړ شئ او زه جهنم ته لاړ شم تاسو بیا جهنم ته راشئ تاسو جهنم غاړې ته راشئ آواز را باندې وکړي چې مولانا دلته څنګه راغلی قسم د خدای په ذات چې هغه ستا کیسټې مې اورېدلي دي په هغې مونږ جنت ته راغلي یو نو دا به ډېره د شرم خبره اله العالمین د دې شرم نه مونږ او تاسې وساتي نو ورته به دا جهنمي وایو فیقولون انا کنا نقول ولا نفعل وجدا چې مونږ به په زبان هغه خبرې کولې چې خپله مو عمل پرې نه کوو نو ځکه دا معامله مونږ سره شوې نبی علیه السلام چې د معراج په شپه باندې ته نو یو ځای ته لاړه چې هغلته ته فرشتګانو ولاړو څه انسانانو معذبو د اور قنچینې ورسره وې شونډې او ژبې ورنه پرې کولې نو محبوب علیه السلام تپوس وکړه چې دغه څوک دي نو جبرائیل علیه السلام ورته وایي هؤلاء خطباء الفتنة من امتک دا ستا د امت د آخر زمانې چې دور فتن دی د هغې خطیبان او د جمعې تقریر کوونکي د هغه خطیبان او تقریر کوونکي دي چې د جمعې تقریرونه به کوي خو د هغې موافق او په مقتضا عقیده او عمل برابر نه وي دا یې سزا ده دا یې فقط د قبر عذاب دی چې دا تا ولید او د جهنم کې نور عذابونه هم ورته مقرر دي بل حدیث مبارک کې راځي یو شخص راغی محبوب علیه السلام ته وایي ای الناس شر کم بد سړی دی محبوب علیه السلام اللهم اغفر خدای بخښنه وکړي سل عن الخیر ولا تسل عن الشر خیر تپوس کوه د بد تپوس مه کوه خو شخص هم ډېر بیا یې تپوس وکړه چې نه شر وښایه چې ځان ته وساتم ورته وایي د خیر تپوس وکړه د شر مه کوه نو چې په درېیم ځل یې تپوس وکړه نو محبوب علیه السلام ورته وایي شرار الناس شرار العلما بد د خلکو نه بد علما دي بل روایت کې راځي ان شر الناس تحت ادیم السما شرار العلما د اسمان د څرمن نه لندې په مخ د ځمکه بد سړی په خلکو کې هغه مولا دی وان خیر الناس تحت ادیم السما خیر العلما او غوره د خلکو نه د اسمان نه لندې په مخ د ځمکه غوره مولا دی نو غوره مولا شو بدم مولا شو نو مولا تر مولا فرق شته دی بل حدیث مبارک د طبرانی دی نبی علیہ السلام فرمایي مثل الذي يعلم الناس يعلم الناس الخير وينسي نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه يحرق مثال داغه مولا چې خلکو ته خیر باندې نصیحت کوي خو ځان یاد ایستلی دی په شان ته د مثال د ډیوې دی چې خلکو ته یې رڼا وي لیکن ځان سوځوي ډیوه کې څه کمال وي خلکو ته خو رڼا ورځي خو ځان خو یې تباه و برباد کړه که نه ځان خو یې ویلي ویلي نو د دغه مولا مثال چې غیر ته یې فایده شته او ځان ته نشته مثال یې د ډیوې دی ځان یې وسوځو په اور د جهنم باندې خو غیر ته یې فایده شته بل حدیث مبارک د بیهقي او د طبراني دی اشد الناس عذابا یوم القیامة عالم لم ينفعه علمه نبی علیہ السلام فرمایي سخت سړی په ورځ د قیامت په عذاب کې هغه مولا دی چې علم نه یې نفع اخیستې نه وي علم باندې چې نفع نه یې اخیستې نو سخت عذاب به د دغه ګوره د زناکار نه وي د قاتل نه وي د ډاکو نه وي د هغه مولا عذاب سخت دی چې دا د علم نه نفع وانخیست بل حدیث مبارک کې راځي روایت د چا دی د طبراني انی لا تخوف ولا امتی مؤمنا ولا مشرکا
زه خپل امت باندې نه یریږم د مؤمن او د مشرک نه. مؤمن او مشرک نه ډېره یره نه لرم. هر چې مؤمن دی فیعجز ایمانو، هغه ایمان به وساتي د لره چې مؤمن دی، ایمان به یې بچ کړي. هر چې مشرک دی فیقمعو کفر، و کفر به جهنم کې ډوبه کې بس خلاصه شو. لیکن تخوف علیکم منافقا علیم اللسان، وی زه چې ډېر یریږم په تاسو باندې د هغه منافق نه یریږم علیم اللسان چې سخته تیزه ژبه یې ده. هغه منافق چې ژبه کې ډېر کمال دی، مولا دی او داسې بلیغ او خوندور او ترنم لري چې په هغه ترنم باندې عالم تباه و برباد کړي. وی دغه منافق مولا نه په امت ډېر زیات یریږم، نه په مؤمن نور یریږم، نه په مشرک ډېر یریږم. په هغه مولا ډېر یریږم چې علیم اللسان. یقول ما تعرفون ویعمل ما تنکرون، تاسو چې کوم شی بد ګڼئ هغه یې کوي او تاسو چې کوم شی ښه ګڼئ هغه په خوله باندې وایي. دی په خوله هغه خبرې کوي چې کوم تاسو ښې ګڼئ، هماغه درته کوي، خو بیا عمل یې هغه عمل دی چې کوم تاسو بد ګڼئ، چې کوم درته بد ښکاري به یې کوي. بل حدیث مبارک کې راځي ان اخوف ما خاف علیکم بعدی کل منافق علیم اللسان، ډېر چې زما په امت کې زه یریږم د هغه منافق نه یریږم چې علیم اللسان به وي، ژبې نه به ډېر ماهر وي، مولا به وي او فصاحت به لري او ډېر په بڼه او په ترنم باندې به خلکو ته بیان د مسلې کوي، خو یې به منافق عقیده به یې خرابوي. وی دغه منافق مولا نه په امت ډېر زیات یریږم. بل حدیث مبارک کې راځي ان اخوف ما خاف علی امتی قارئ القرآن، ډېر چې په خپل امتیانو باندې یریږم د هغه قرآن کریم قاري نه چې د قرآن کریم د قاري سره لوی مولا هم وي. ثم یخرج سیف والاخی ویقول له انت مشرکا، او سره د علم بیا توره د تیکې نه راوباسي په ورور خپل باندې ورته وایي ته مشرک یې، تا قتل ما ترواد. نن سبا په باړه کې دا صحنې تاسو ولي، علیم اللسان ښه د ترنم والا شاکر منیر ژبه خو ښه خوندوره وه، ښه په بیم و بم آواز باندې به یې اواز ایسته او ترجمه شروع. دغه منافق علیم اللسان نبي علیه السلام وایي په امت چې ډېر یریږم دن، په خوله به هغه خبرې کوي چې تاسو به یې ښې ګڼئ، خو عمل به یې بیا هغه عمل چې به تاسو بد ګڼئ، لکه کوم اعمال چې تاسو ولیدل د چاکور سوځول وچ په وچه باندې، دا مسلمان شهیدانول، د قرآن کریم حافظان وژل په یو کور کې وچ په وچه باندې په معمولي خبره باندې، او بیا توره وایي د تیکې نه راوباسي او خپل مسلمان ورته وایي ته مشرک ته مشرک یې. نو تاسو وګورئ چې دا څوک دی چې قاري دې شي، علیم اللسان لوی مولا دې شي، ترنم غوندې اواز دې شي، او ورور باندې دې توره راوباسي ورته وایي ته مشرک یې زه دې وژنم، دغه به څوک یې؟ نبي علیه السلام ورته چا نوم نه اخلي، که نوم واخلي خو د دې بېدینه غوندې به یو بل بېدینه بیا بل پیدا شي، نه به بیا نه مراد. نو بس نښې وښودې چې داسې داسې سړی به وي، خو هغه به چې کوم دی زه امت باندې ډېر یریږم د دغه سړي نه چې زما امت چېرته هلاک نه کړي او خراب یې نه کړي. بهرحال بل حدیث مبارک کې راځي منصور ابن زازان وایي د ده روایت دی، مسند احمد او بیهقي ذکر کړی دی. ما ته دا اطلاع راغلې ده چې جهنم ته کله ګزار کړی شي بعضې خلک، نو د جهنم جهنمیان به د هغه د بدبویۍ نه تنګ را شي. نو د جهنم جهنمیان به وایي چې الهه دا اور مو قبول دی، خو یو نوې بدبویي راځي، دا بدبویي د څه شي ده؟ نو چې وګرځېږي نو یو سړی به پیدا کړي چې هغه نه دا بدبویي روانه ده، ورته به وایي چې ویلک ما كنت تعمل ما یکفینا ما نحن فیه من الشر حتی ابتلینا بک وبنتن ریحک. ورته وایي دا راته ووایي ته څه بد عمله وي، مونږ دا دومره عذاب کې چې اخته وراته بس وکړه نو ستا بدبویي را باندې تېری راله، څه مردار عمل دې کولو؟ هغه به ورته وایي کنت عالما فلم انتفع بعلمي، وایي زه دنیا کې مولا ومه خو ما د علم موافق عمل برابر نه و، نو دا دلته چې کوم دا بدبویي را نه ځي دا زه مولا وم په خپل زمانه. نو ګورې مولا دی د زمانې او د جهنم جهنمیانې د بدبویۍ نه تنګې ته راځي او ورځي پیغور ورکوي چې هلاک شي، دا تا څه بدعملي کړې ده چې دلته راسې ستا بدبویۍ نه مونږ تنګې ته او ورته وایي زه مولا وم په دنیا. دا روایت دی متعلق ډېر زیات دي، خو د طالبانو دپاره اولا خپل ځان دپاره مې دا خبرې کړې دي، علما دې خفه رانه نه شي چې یاره دا دومره تېز ولې لاړې، د علم فضایل هم شته دي، خو دا خبرې اولا ما خپل ځان دپاره کړي، ثانیا د طالبانو اورېدونکو علما اورېدونکو دپاره چې لږ د علم موافق عمل جوړول پکار دی او حق پټول نه دي پکار، چې موقع راشي حق وایي، که نه یې ښکاره کوئ نو بیا به نفلي و فرضي عبادت د خدای درګاه کې قبول نه یاستې، به ستړي یو جهنم کې به بیا پراته یو، مقتدیان به را باندې خنداګانې کوي، د جهنم جهنمیان به راته هلاکت چغې وي، هلاک او مردار شي تا نه بدبویي ځي، نو جهنم قیدي به م راته بد وایي، جنتي به م راته پیغور نه را کوي،
دا ډېر د شرم مقام دی. اله العالمین دی تاسو موږ مولیان ټولو ته په خپل علم او په ساورېدو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. درود شریف په شوق سره ولولئ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا زدنا علما نافعا ربنا زدنا علما نافعا ربنا زدنا علما نافعا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم.